أجي بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر ديرشم كنهوشتم ديرشم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصفيك وآله وصحبه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. وقد يقال أن ما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. ناخوا کې ورسره قد يقالو باندې وهما اشیاء سیټ ته لګېدلې ده کانه اشار اولا گویا کې د تفتزانی رحمه الله اشاره وکا اول کرت إلى أن الحقيقة والماهية لفظان مترادفان. دي خبرتا چې حقیقت او ماهیت د دواړه دو لفظونه دي چې مترادف دي. لا فرق بينهما لا بحسب المفهوم ولا بحسب الاستعمال. د دواړو درمیان کې فرق نشته نه په اعتبار د مفهوم او نه په اعتبار د استعمال. مخکې خو دې ویل چې حقیقت شی او ماهیت ما به شی هو هغه کې ست اشاره وا چې د دواړه سدي مترادفین دي. اوس وقد یقالو کې سوی وثانيا واشاره ثانيا او ثانيا اشاره کوي الى ان بينهما فرقا چې د دواړو درمیان کې فرق شته او اعتباريا لا حقيقيا. فرق اعتباري دی حقيقي نه دی. حاصل له شی شو چې مخکې تفتزانی رحمت الله علیه دې ته اشاره کړو چې دا دواړه یو څه دي مترادفین دي. اوس پکې فرق اعتباری ته اشاره کوي. نو خلاص دا راوځي چې حقیقت او ماهیت متحد بالذات دي متغیر بالاعتبار دي. تغیر پکې اعتباری دي اتحاد پکې ذاتی دي. تاسو پوښښ وکړئ او هغه فرق اعتباری تاسو تمرونه پرونه ما بیان کړو. ادم بیانې وقد یقال کله کله ویلش انما به شی هو هغه سیس چې داغي په سبب دا شی ګرځي مسما په شی باندې ګرځي به اعتبار تحققه. دغه ماهیت په اعتبار د تحقق فی الخارج خپل حقیقت دا حقیقت دی. ای ماهیت په اعتبار د تحقق فی الخارج سره دی ته حقیقت وي. ماهیت په اعتبار د تحقق یعنی وجود خارجی سره یو وجود ذهنی کنا یو وجود خارجی کنا یو نسبت کلامی کنا یاد مشي کنا. ګورا د ماهیت په اعتبار د خپل تحقق یعنی د وجود خارجي سره چراواله تحقق فی الخارج په اعتبار چواله دې تسوي حقیقت وته وي. مثلا د انسان حقیقت موږ دو جزء خو دلی حیوان او ناطق دا موجود فی الخارج دی موجود فی الخارج دی کنه دی. نو په دغه اعتبار دې ته سوي حقیقت د انسان وته وي دې ته حقیقت وي. او ماهیت په اعتبار د تشخص سره هویت دی. ماهیت په اعتبار د سره تشخص سره چواله. ګوره افراد د انسان راواله بلا ډیر دي. زید دی عمر دی بکر دی خالد دی زاهد دی وغیرہ وغیرہ دی. دا هر یو چرواله حیوان ناطق دی کنه دی. حیوانیت ناطقیت په هر یو کې موجود دی. خدا هر واحد یو مخصوص تشخص راګر کړي دی. دا زید حیوان ناطق ما هاذ التشخص، دا عمر حیوان ناطق ما هاذ التشخص. نو دغه ماهیت په اعتبار د تشخص چرواله
دغه طبيعه سوی هویت ورته وی هویت مطلب تسویل په اعتبار د تحقق فی الخارج حقیقت ورته وی د ماهیت او په اعتبار د تشخص هویت ورته وی او په اعتبار د لا به شرط شی چې نه تحقق فی الخارج معتبر کړي نه تشخص معتبر کړي نه لحاظ د تحقق خارجي وش نه لحاظ د تشخص وش دین بدون والی نه بیا وته سوی ماهیت ورته ویم او نور ماهیت چې کوم سیستوي هویت هم دغه سیستوي هویت چې کوم سیستوي حقیقت هم دغه سیستوي ځکه اتحاد ذاتی دی پکې او تغیر پکې اعتباری دی اعتبار راوال ګورا اغراض شرع قائد بیا د یو مثال بل پیش کړي ښه ودا سړی راوال د جمعه امام هم دی ور سره کنفیوزینګ کوي ور سره ټیلر ماستر هم دی سکول کې چې کم دی ټیلریم دغه کوي ماستریم کوي او دی خو ټیلریم کوي یو سړی دی په اعتبار د امامت والی امام صاحب دی په اعتبار د کمپوزینګ والی سب وتوي کمپوزن بوتوي کمپیوټر وتوي په اعتبار د وایا د سکول استادې والی ماستر صاحب بوتوي ټیچر صاحب بوتوي په اعتبار د ټیلرای والی ټیلر صاحب بورتوي اعتبارات بدللی نور شی یو مبارک شی دی والک زین شریف هم بیکار کوي کنه بس دغه درته وي نو ماهیت یو دی فرق پکې اعتباری دی په اعتبار د تحقق فی الخارج یعنی د وجود خارجی په اعتبار یسمى حقیقت به اعتبار تشخصه یسمى هوی لا به اعتبار احد من التشخص ولا تحققه فی الخارج یسمى ماهیه فرق اعتباری تاسو پوښوي کنه زویا ذکر درته فرمایي چې وقد یقال کله کله ویلش انما به شی چې یقینا هغه چې په سبب داغه دا شی ګرځیدل په اعتبار د تحقق فی الخارج جراوالی حقیقت دی په اعتبار د تشخص جراوالی هویت دی او سره د قطع نظر دغه دواړو نه ماهیت دی سده لکه ماهیت دی قطع نظر چې د دواړو چې نه د تشخص اعتباری نه د تحقق اعتباری داغي مثال بسنګي لکه ماهیت د انقا د مارغه یرجی د انقا مارغه زنه پیجنم پیسې درته تعریف کوم کنه الانقا طائر كالجبل يطير بجناحيه اذا طار معه الجبل الانقا طائر كالجبل انقا یو مارغه دی پشان د غر دومره غټ دی یطیر بجناحيه پدواړو وزرو الزی دو وزر لري او داسې کې ډیر عجیب ده اذا طار معه الجبل چې دی الزی غرم ور سره الزی غرم ځان سره الزی یو ماهیت دی خوایا وجود خارجي لري راته خاینا په اعتبار تشخص سره دی وجود لري نه لري نه د تشخص اعتبار پکې کیږي او نه د تحقق فی الخارج مثال پکې کیږي خدایا سکی د حقیقت جسمی او د کنه د ذات د انا خدوا حقیقت جسمی د کنه د ذات خو معلومه ده خو هنوز یا وجود ته نه دی راغلی چلی دلې نه دی دیو جنا شاعر وای انکا شکاری کسی نمی شود انکا مرغه د چاخکار کیږي ناشته نه سبخ کارش نه وجود خارجي لري او نه تشخص لري پونه شو په خبره باندې دیو جن یو صوفي بزرگ اخلک یری د دینه چې د ذهن لټال ورکی په ادراک د ذات الباری ذات بهت بیچون جل جلاله ادم کوا
ستا عقل دا بسر لاندې کی مال التراب ولرب الارباب او بیا شیرم ویلې دی چی گویم با تو از مرغی نشانا که با عنقاب ودهم آشیانا زبتا تا دا اغا مارغ سنخ بیان کم چی دا انکا مارغ سر پیو جالک ناستے چی گویم با تو از مرغی نشانا که با عنقاب ودهم آشیانا ابیاوی زی انقا هست نامی پیش مردم زی مرغی منبوت آن نامی هم گم دا انکا مرغ د سړو پوڑان دی نم خوشتا که تشخص او تحقق نلری خو نم خوشتا خلق وی انقا یو مرغ دی دا سی وی خو زی مرغی منبوت آن نامی هم گم زما دا مرغ جی کم زما مطلوب دی آن نمی هم گم نام دی اغم چاہتا معلوم ندی الکه پښتو باندې پوښوي کنه خدا کو فرق اعتباری بیان والشیء حقائق الاشیاء اشیاء جمع د شی شی کې بسبات خبرې کو چې شی ست وي حقیقت یا خبره ختم نه ده وصل له حقائق شروع په خبره باندې پوښوي کنه حقیقت د انسان څه شی دی بعض وی چې دا ذاتیات د انسان دي حیوان ناطق دا خو د مناطق اصطلاح ده څوک وی چې بس انسان دی ته وی چې دا مرکب دی د روح د جسم نه صوفیه وی چې حقیقت د انسان دا عبارت دی دا معنی نه چې علم دی بیا دیزی کې بعضی حضرات خطا شوی دي تاسو پیږئ کنه اصل کې مختلف قسم حقایق دي خان تصوف کې وتا ترازی ودا حقیقت صلات دی ودا حقیقت کعبه دی ودا حقیقت قران دی ودا حقیقت ابراهیمی علیہ السلام دی ودا حقیقت موسوی دی ودا حقیقت احمدی دی ودا حقیقت محمدیه دی او دا حقیقت نوحوی دی نوحی دی علیہم وعلی نبینا صلاة والسلام پدی باندې طولانی بحث امام ربانی رحمت الله علیه په مکتوب نمبر 3 د اول جل فرمایله سباز عارفین دی اغي نسختای شوی وا ستابیر غلط کړي دي د مبارک پر لګیدلې د اغي سره غي ډیر غټ حساب کړي دي او بیا مکتوبات شریف دویم جلد هم دغه د مار وړي مکتوبات شریف آخری مکتوب د دویم جلد اشاره ولا راک دلته کیده نو دغه ځکه ډیر لوی بحث پکړې دي په خبره باندې پوښولې کنه قابلیت اولا قابلواله اولنې د سنه عبارت دی نسلورم مکتوب د اول جلد کې راځي دغه ځکه مقصود د حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله بحث کول دی د حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و صحبه وسلمنا نمارزو کو چې داغي تشریح باندې صوفیو دا سکړی و چې قابلیت اولا د عبارت دی د قابل والی د ذات الباری عز وجل د پاره د ټولو صفات کمالیو قابلیت اولا دي ستوي ودا عبارت دې د دین چې ذات الباری عز وجل دا قابل لسدي د عبارت دې د قابل والی د ذات الباری نه د پاره د سو د ټول صفات کمالیه یعنی دا مطلب چې ذات الباری جامع دی تمام صفاتو د کمال لره دا مطلب دی د قابلیت اوله
یعنی د دې مطلب دا دی چې مرتبه د ذات الباری چې جامعه ده د صفاتو د کمال نو دي ته قابلیت اوله وي ورسېدلی او دي ته قابلیت اتصاف هم ویلیش خو په دې باندې امام ربانی صاحب سخرت کړی دی هغه فرمایي چې دا د تصوف بزرگان سره د دې چې دا عارفان دي د خدای دوستان دي خدا معرفت د دې رد دی قابلیت اولا د دې قابلیت اتصاف نه عبارت نه دی کما حکم بعض لک څنګه دی بعض عارفین جدا حکم کړی دی مجدد سے فرمای بلکې قابلیت ذات دا قابلیت د ذات دی قابلیت د صفات او تموایا قابلیت اتصاف ورته موایا قابلیت ذات است اې دا اصل کې سم مراتب دي ښا اول په دغه مراتب بزان پوي یو مرتبه د صفاتو ده د صفاتو د الله تعالی عز وجل د صفاتو د مرتبه فوق مرتبه د اسماء الهیه ده مرتبه د اسماء الهیه نه فوق مرتبه د شیوناتو ده داغه نه فوق مرتبه د اعتباراتو ده داغه نه فوق مرتبه د شان جامع ده بل فاضی دیگر اغه ته اعتبار العلم ویلیش نو دا قابلیت اولا قابلیت د ذات اقدس د باری تعالی عز وجل خاص اعتبار علم لرا قابل والد ذات الباری دی عز وجل ګره قابلیت د ذات دی قابلیت اتصاف ورته وایا قابلیت د ذات دی خو خاص اعتبار العلم لرا یعنی د علم چې کوم اعتبار دی په مرتبه د اعتباراتو کې نو دغه اعتباراتو د پاره ذات الباری قابل دی نو د دې اعتبار العلم نه مراد قابلیت اولا دی نو دلته دوه سيزونه راغله څو سيزونه دي دوا قابلیت د ذات الباری جميع صفات الکمال لرا او دا د بازي صوفیو رایوا چې امام ربانی سے په رد کو او دویم قابلیت د ذات الباری عز وجل خو خاص اعتبار العلم لرا د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت العلم دی او بیا ما د ټول صفات او مرتبه نه فوق د سم مرتبه د شیونات وي نو بیا شان العلم دی او بیا شیونات نه بر د سم مرتبه د اعتباراتو نو بیا مرتبه د اعتباراتو چې کې ورشي نو هغه کې اعتبار العلم نو دا څوک چې قابلیت اتصاف تا یعنی قابلیت اولا عبارت د قابلیت اتصاف نه ګرځي مجدد سے پیرت کې جدا قابلیت د ذات دی خو خاص اعتبار العلم لرا نو حاصل داش چې قابلیت اولا عبارت د سن شو د قابلیت د ذات الباری خاص اعتبار العلم لرا او دا مرتبه د مرتبه د قابلیت اتصاف د مرتبه نه فوق مرتبه ده نو دغه صوفیه خطا شیو دغه چې مرتبه د قابلیت د اتصاف خو د صفات مرتبه ده باغی کې د ذلیت د پاره دخل لې د فرعیت د پاره دخل لې او مرتبه د قابلیت اولا وایا متعلق شوت بجمی کمالات ذاتی و شیونی کے حاصل حقیقت قرآن مجید است اور بیا رستوئی و قابلیت اتصاف کے مناسب خانه صفات است یعنی هغه د مرتبه د صفاتو سره مناسب دی او دا خو یو برزخ دی په مابین د ذات الباری او د صفاتو د دکی ګوره یو مرتبه ذات ده یو مرتبه صفات ده درمیان د دوړو کې یو برزخ دی چې هغه ته سوی قابلیت اتصاف دغه صفاتو د کمال لره لکه علم حیات قدرت سمع اراده کلام تکوین دا خو یو برزخ دی چې فوق د مرتبه د صفات نه دی او تحت د مرتبه د ذات نه دی او دغه ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حقیقت ویل دا ټیک نه دی قابلیت اولا ما درته ویل چې دا د برزخ حیثیت لري کلام دی ورته ګوري مرتبه د ست نه ده د صفاتو ده که فوق ته نه ګوري مرتبه د ذات ته نه ده د برزخ حیثیت لري نو قابلیت اتصاف د ذات الباری د پاره د دغه صفاتو
نو دې ته حقیقت محمدي مو وایا، بلکې دغه قابلیت اتصاف دا د نور انبیاء علیهم السلام حقایق دي. قابلیت اتصاف دا د نور انبیاء حقایق دي. لکه حقیقت د موسی علیه السلام صفت الکلام دی، حقیقت د آدم علیه السلام صفت التکوین دی، حقیقت د ابراهیم علیه السلام صفت العلم به اعتبار التفصیل دی، حقیقت د نوح علیه السلام صفت العلم به اعتبار البرزخیت بین الاجمال والتفصیل دی، حقیقت د عیسی علیه السلام چې دی صفت القدرت دی، حقیقت د سید العرب والعجم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان العلم به اعتبار الاجمال دی او اعتبار العلم به اعتبار الاجمال له. نو دا حقیقت ډیر فوق دی دا غټول حقایق د انبیاء علیهم السلامونه. خبره باندې پوښلې کنه د دې کې دا غمولیانو صاحبانو ردموش چې هغه وي مونږ 10 کال او 30 کال درسونه کړی دي او خلک وی چې دا صدرا کې او مرزاید کې او قاضي کې او سلم کې او کندیه کې او فلانی کې سم خلک اور وړي اور او دا سلطان المدرسین دی او دا فلان المدرسین دی او دا غدی او دا دغه دی القابات وته خلک ورکي. خبره باندې پوښ هغه نه تاسو شوی دی چې دا حقیقت د نبی رسول الله د سن عبارت دی. ناغه ورته وی چې حقیقت محمدی د نبی رسول الله د ذات ګرامی نه عبارت دی. ځکه حقیقت د شی ما به شی هو ته وی ذاتیات د شی نه عبارت دی. ذات کریمه او ذات ګرامی د مبارک د حقیقت ده دی. الکه ته د تی په غوږ کیو دی ښا پس کیو دی ته د تی په غوږ کیو دی تاسو د حقیقت د تصوف هغه وین در کې نشته دی. حقایق د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات په نزد د تصوف د بزرګانو د باری تعالی د ذات او د صفاتو په مراتبو کې مرتبی دي. د انبیاء حقایق د باری تعالی د ذات او د صفاتو مراتبو کې دا مرتبی دي. لکه وګوره قابلیت اتصاف دا مرتبه ده په درمیان د مرتبه ذات او مرتبه صفات کې او هر چې حقیقت محمدی دی صلی الله علیه وسلم دا عبارت دی د قابلیت د ذات البارینا خاص اعتبار العلم لرا. نګوره دا مرتبه د ذات الباری مرتبو کې مرتبه ده او دغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حقیقت چې ورته وي په دې اعتبار چې د مبارک مبدا د فیض ده مبدا د فیض ده مبدا د تعین متوي نو په دغه اعتبار دې ته حقیقت محمدي صلی الله علیه وسلم ویلې شوی دی. خبره باندې پوښلې کنه او بیا وروسته دې مکتوب کې فرمایي وحقایق جماعت محمدی المشرب او حقیقتونه دا غډلې د اولیاء کرام او چاغي محمدی المشرب دي. په دغه ځکه بیا غټ بحث کړي دي. هغه بیا په یو مقدمه باندې موقوف دي چې هغه باندې سړی ځان پوي چې یو ولایات دي یو مشارف دي ولایات لکه خلک وي دا سړی دا یو ولایت آدمی دی علیه السلام یو ولایت ابراهیمی او نوحی علیهم السلام دی لکه لطیفه دروف کی چراوالی بل ولایت موسوی و عیسوی علیهم السلام دی ولایت محمدی صلی الله علیه وسلم دی. نو دا ولایتونه شنی ته ولایات وای یو مشارب دی لکه تصوف بزرگان وای دا آدمی المشرب دی دا نوحی المشرب دی دا موسوی المشرب دی دا ابراهیمی المشرب دی دا عیسوی المشرب دی دا محمدی المشرب دی علی نبینا و علیهم الصلاۃ و تسلیمات. اس ولایات ستوي او بیا مشارب ستوي دا ځان د طولانی بحث دی کې به سبا خبرې کوم. بیا به درته دا وایم چې دا کم ناتخوانان دا وایي چې د کعبې دغه کعبه د خیال کوه دا شعر څنګه دی دا 99% غلط دی او دا 1% صحیح دی که فضیلت جزئی باندې حمله په خبره باندې پوښلې کنه. نور چې څوک مکتوبات باندې پوهیږي او تصوف کې واردین هغه وایي چې دا 99% غلط 1% چې فضیلت جزئی باندې حمل کې صحیح دی. یو حقیقت د کعبې دی یو حقیقت د مبارک علیه الصلاۃ والسلام دی. حقیقت د کعبې د حقیقت محمدینه فوق دی ځان په یک خبره باندې یو صورت د محبوب دی یو حقیقت د محبوب دی
یو صورت د کعبه معظمه دی، یو حقیقت د کعبه معظمه دی. حقیقت د کعبه معظمه په مراتب د ذات الباری کې مرتبه ده، هغه نه څنګه فوق غني. ته په کوم ذکر روانو کوم سټیشن دی رانی ولې داغه ظاهر بین شاعرانو حصوی، بیا داغه ظاهر بین نطقانانو حصوی چې عقیده وای. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کعبه معظمه دا مسجد وا د صورت او حقیقت ورته سجده لګولې ده. زین شریف هم بیکار کوي کنه په دې ارته سبب یا طولانی خبرې کو تډیره طولانی او ډیره اهم او ډیره علمی موضوع ده. په دې د برهانی صاحب خبره ده چېړي مړي بنه پوي اجه څوک د تصوف داوی کې کېده وته د مخه تصوف نه ماته حل څه غف خو نه دي. اوسو اصطلاحات دې یاد کړي او درز او درز دي شروع کړي دا غزان تډیر مباحث دي. بهرحال عرض می دا کول او معززو چې حقیقت محمدی د سنه عبارت دی دغه وضاحت می درته وکړو چې دا قابلیت د ذات الباری عز وجل خاص اعتبار العلم لره. فدی معنا چې مبدا د تعین او د فیض د رسول الله مبارک دغه صفت دی. اول چې فیض مبارک د اخص کول او مبدا د تعین او د فیض چې دینه مختلف تعبیرات کیږي دغه ځای دې کې بیا نور مباحث هم دي چې خلق دا وی چې کنز مولا دا سیب لیکلی تفسیر مدارک دا قول هغه نقل کړي. خطه تفسیرات سراج منیر تفسیر سراج منیر د خطیب شربینی کې ما حواله روخ کړه چې یو سړی نه تراشه سلورم جل خطیب شربینی راکته دغلته پروت دی تکیه یو بزرگ نه پختنه وشو چې دالته څخه خلق دی هغه وی چې دا کعبه شریف راضی او د ولی نه طواف کوي دې باره کې تسوي ناغه ورته جواب ورکړي. دویم جلد دی خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز. خرق عادت په سبیلی د کرامت د پاره د اهل ولایت دا یو امر جایز دی، دا بالکل صحیح دی، څه خبره پکې نشته دی. الیک سمې ته وی خرق العادت على سبيل الكرامت لأهل الولایت دا وی جایز دی. نو بعضی کسان د دین بیا د استدلال کوي چې حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم د حقیقت کعبه نه د افضل له داغي جواب مکتوبات شریف جلد نمبر 2 مکتوب نمبر اخیری کړي دی ښا اخیری پیګي په خبره باندې کړه کته د کعبه معظمین مراد دا کانیو احجار او دا کدوه دا خټه خلی هغه په خپل ځای ولاړ دی که حقیقت ته خلی هغه مراتب د ذات الباری کې مرتبه ده پوښلې کنه کدا احجار او دا کانی لاړم شدي زینا خدا نه خواسته سوګلریم کی منهدم شي بیام کعبه دا دغه جهت ته مونږه منسکو زمون کعبه ولاړه د کسو کې ویني دغه د اولیاء د خبري محمل هغه دا دی چې دا صورت مثالی د کعبه راځي دا یو جزئی فضیلت دی او دغه جزئی فضیلت هم اکمل اولیاء ته حاصل له دالان د مبتدیان یا ولایت صغرا والا د صورت د کعبه د صورت مثالی د کعبه غینم طواف نکینه و ترازی ځان په خبره باندې پوي دغه مقصد دی دا ی خطیب شربینی کې ما حواله وخ کې وسره ندل ته ګډه وړه شو
غالبا چې 408 نه دا 406 نه 400 نه د کراماتو بحث شروع کړی دی. دا د تاسو ګور ډیر کرامتونه پکې راچولي په کار ممشيخه دویم جلد د خطیب شربینی صفحه 406 ډیر کرامتونه راوړي دي. ناغي کې دغه شیم ذکر کړی دی. ها عقلی او نقلی دلایل په ویلي دي او سو پاڼې مسلسل بحث پې کړی دی. هغې کې زما ذهن نه دغه قول تیر شوی و، ښه سترګو نه مې دغه قول سو دا تیر شوی و. بهرحال دغه جواب و چې ما درته وکړو چې دغه صورت مثالی د څه مراد دی؟ د کعبه معظمه مراد دی. دغه صورت مثالی دی. ها باقی ما درته ویل چې حقیقت څه دی؟ مراتب د ذات الباری کې یو مرتبه ده او صورت خو ته تخکاری چې هغه څه دي؟ احجار او کدوف دی. لکه دا د مکتوبات شریف دویم مکتوب نمبر اخیری لږ وته وښه چې درته له غونډې ویم بس بیا پاسېږي ان شاء الله. ها دا ځان سره ووري دا مکتوب نمبر دی تا خدای پاکو بخا مکتوب 124 یو سلسله رښتم مکتوب دی د دویم جل اخیری مکتوب شریف بشیخ محمد طاهر بدخشی د لګل د شیخ محمد طاهر بدخشانی رحمت الله علیه. الحمدلله وسلام علی عباده الذين اصطفى. اخوی شیخ محمد طاهر بدخشی استفسار نمودن زمارور شیخ محمد طاهر بدخشی او پختنه کړي و کې در رساله مبدا و معاد واقع است چې هغه پر رساله مبدا و معاد کې واقع ده کې صورت کعبه چې صورت د کعبه معظمه اما چې درته سووي دا ټکی ټکی مکتوبات کې به درته خیم ټکی مکتوبات شریف کې دغه ځان نشته. دا ټول د علوم معارف دي او دا ټول مبارک سو بیا زموږ د کابیر استادانو او مبارک سم د کابیر خلفاو چې هغه په حقیقت کې د مبارک سه پلار روان دي دغه هغه علوم او معارف دي کې صورت کعبه چنانچه مسجودی صورت محمدیه صورت د کعبه د نبی له سلام د صورت مبارک مسجد دی. فکر مو دی کنه حقیقت کعبه او بیا حقیقت د کعبه نیز مسجد حقیقت محمدیه یو صورت د کعبه دی یو صورت د نبی له سلام دی یو حقیقت د کعبه معظمه دی یو حقیقت د نبی له صلوات و سلام دی. د نبی له سلام صورت دا ساجد دی او صورت د کعبه دا مسجد دی. بیا د نبی له سلام حقیقت ساجد دی حقیقت د کعبه معظمه دا بیا مسجد دی. الکه په نشوي کڅوګ د امام مالک سے قول نقل کوي چې د نبی له صلوات و سلام د بدن شریف سره ټچ خوره د کعبه معظمین او د عرش نه افضل ده. ففيه نظر خپل مذهب ترازا ومن ادعى فيه الاجماع ففيه نظر ايضا انت حنفي ولست بمالكي فكيف تغفل عن مذهبك وتذهب الى مذهب غير امامك اتدري ماذا تفعل وماذا تصنع. نو دا ځان ته خبري ما درته وی چې په دې مشومان نه پويږي اوس کدا ته چاته وي ویراشه دی وی چې د کعبه دغه کعبه دا خیال کوا ودا خو غمجن سی ویلې دی وی دی وی چې دا ننان مې بټه سو غلط دی دا خو بیا وی کافر شو. مونږ په داسې لیوانو په جاهلان وړېدلی په خبره نه پويږي. فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا دا په دې سچل شوی چې دې ته نږدې نه دي چې په خبره پوښیا. علیه وعلى آله الصلاة والتسلیمات. ازین عبارت د دې عبارت نا چې یو صورت د کعبه یو حقیقت د کعبه یو صورت د نبی له سلام یو حقیقت د نبی له سلام. ازین عبارت افضلیت حقیقت کعبه معظمه لازم می آیت از حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم. د دې عبارت نا افضلیت د حقیقت د کعبه د حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم نه لازمیږي خو که څوک پوهیږي. وحال ان کې مقرر است
او حال خدا دې چې دا خبره خو خپل ځکه ثابت ده چې مقصود از خلقت عالم اوس علیه الصلاۃ والسلام چې مقصود د خلقت د بنی آدمانو نه دې مبارک دی و آدم و آدمیان همت فعلی وین آدم علیہ السلام دا ټول منسوب آدم علیہ السلام ته داغه بچی دا خود د په مخ پیدا دي علیه الصلاۃ والسلام کما ورد لولاه لما خلقت الافلاک ولما زرت ربوبیه باید دانست باید ځان پوی کرورا کہ صورت کعبہ عبارت از سنگ و کلوخ نیست صورت د کعبه عبارت د کانو د خټو نه مالا چی اگر فرزن سنگ و خلوخ درمیان زکا کدا خوری دا کانی د درمیان نوزی کعبه کعباس کعبه بیام کعبه ده زمون کعبه نه ده ختمه و مسجود خلائقس بلکہ صورت کعبه با آن کی از عالم خلقس دا د عالم خلق نه دا نه در رنگ خلق اشیاء بلکې امریز مبتن کې از هیتی حس و خیال بیرون است ته موړې دې رضان توګ دی خبرې دي دا د شکو مزرونه دي پدې یو ورځ کې پوهېدل ګران دي دا ان شاء الله سبا بیا پدې کې خبرې کوم تاسو پیږي په خبره باندې